الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الأحاديث والآيات ونزعنا من سوء الضلالة والمحدثات وبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات باتباع سنة رسوله أفضل الكائنات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان وقاطع المشركين بالسيف واللسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. درود شریف وایي. واجب القدر والاحترام او زما عزتمن درونو، الله تبارک و تعالی موږ ته قیمتي زندگی را کړې ده او دا زندگی د الله امانت ده. د زندگی هر لمحه، د زندگی هر سکند، منټ، غنټه، ورځ، میاشت، کال دا عزتمند امانت ده. دا امانت خپل مالک ته په دیانت سره واپس کول پکار دي او دا مقدس امانت دا ضایع کول پکار نه دي. انسان د زندګۍ مختلف مراحل وي. د انسان زمانه بچپنی، د انسان طفولیت، د انسان شعوری اور عقلی زندگی، د انسان ایمانی اور عرفانی زندگی، د مراحلو کې فرق دی عزتمندو. انسان بچپنی په دغه زمانه کې چې کله عزتمند یو بچی پیدا شي، هغه صرف خوراک او اسکاک کوي. د ګرمۍ او د یخنۍ نه د ځان د بچ کولو تحفظ، سوچ او فکر او جړا کوي. اور الله تبارک و تعالی داغم بچی د مشرانو پزړه کې، د انسانانو پزړه کې داغه بچی او محبت خوي. موري، پلاري، مشراني، خیرخوا، همدرد هغه بچی ته داغه د خواهشاتو مطابق خوراک او اسکاک، کپڑا اور لباس ورکی، داغه حفاظت کوي. دا عزتمندو یو حیوانی زندگی ده. حیوانم هغه سره د خوراک فکر وي، اسکاک فکر وي. دغه بچی هم په دغه زندگی کې، بچپنۍ کې، طفولیت کې هغه سره د خوراک او اسکاک فکر وي. نور خبر نه دی چې دا دنیا څنګه ده، دا خلق څنګه دی، د دې سړي څه مقصد دی، زما د زندګۍ څه مقصد دی، د دې نه خبر. چې لږ ولې غټ شي
او شعوري زندگی پکې پیدا شي، څه شعور راشي، لږ پوه راشي، د دغه بچی په خوراک او اسکاک او لباس کې فرق راشي. کله چې دته خوراک ورکای دی بچی کی پوه راغلی دا ګنده شی نه خوري، صفا خوري، صفا پلیټ کې غواړي، کپڑے ورته ورکای، بیا دا بچی وي دا کپڑے دا رنگ دا می خوښ دی دا می نه دی خوښ، دغه نفاست پیدا شي او دغه اجتماعیت پیدا شي. پړوکوالی باندې خوراک کولو صرف خپل خېټه ډکولا، او بیا چې لګونه غټ شي خوراک کې خپل رور تا خور تا بلې ته راځي چې خوراک وکړو، څه شعور او پوه پکې راشي، اجتماعیت پکې راشي، نفاست پکې راشي، پاکی پکې راشي، او دې سوچ کې یو فکر راشي، یعنی فکری طور باندې دا سوچ کوم د عزتمندو هغه بدل شي. او دغه انسان چې کله بیا عقلی زندگی او د عقل کار شروع کی، بیا دغه انسان په خپل معاش کې، خپل مسکن کې، معاش کې، خوراک او اسکاک کې بیا دا انسان ترقی غواړي. پړوکوالی چې تا کوم خوراک ورکولو هغه به خوړ، اوس وینا زه به چرګ راوړم، چرګ به خورم، پولاو به خورم، غوښه خورم. کوشش دا وي چې زما د خوراک او اسکاک کې ترقی رااله. پړوکوالی تا په کوم کور کې وسولو هغې کې اوسېدله، اوس دی وي چې نه زما دا کور، زما رهایشګاه، زما مسکن، هغه یو بلډینګ وي، یو بنگله وي، هغې کې سهولیات وي. دغه فکر پیدا شي. انسان چې د کلی نه دنیا ته راغلی دی، آدم علیه السلام وسه پوری عزتمندو نوع انسانیت قسمه قسم خوراکونه تیاری، قسمه قسم بلډینګونه تیاری. یو زمانه کې هغه خلقو هغه په بغلی په غارونو کې په غرونو کې دنه جوړولي، او داسې داسې بنگلې به جوړولي، داسې کارونه به کولو چې زمونږ ستاسو بلډوزر نه شو کولی. اوس یو زمانه رااله لس چته بلډینګ او شل چته او سل چته او 300 چته د دریاب په غاړه باندې، دریاب په منځ کې، په ځنګل کې او په ښار کې انسانان جوړي. انسان سره بیا دغه یو سوچ پیدا شي، دا سوچ د حیوان نشته. غوا، میخه، بیزا چې د کلی نه پیدا شي دي، وسه پورې دغه خوراک، دغه د خوراک طریقه بالکل یو ده. مخکې زمانه کتاب ورته واخا چول، اوس ورته بوس او واخا چې واغه خوري. په کومې طریقې باندې هغه تقاضا کوله، هغه طریقې باندې حیوانات تقاضا کوي. داغو خوراک او اسکاک کی، داغو پر رہائشگاہ کی، داغو پر ضروریاتو کی، داغو مقتضا و مطالبه دانه ده چې دی کی ترقی رشي. دغه رنګ جنات، پیریان، د پیریانو هم دا تقاضا نه ده. د پیریانو هم عزتمندو دغه د ترقی او سوچ په اعتبار د مسکن سره نه دی. پیریان غرونو کې اوسېږي،
غارونو کې اوسېږي، ونو کې اوسېږي، دشتو کې اوسېږي. دا بتانی اورېدلي چې زه یو علاقې ته لاړم، د یو پیري بنګلې کې مې شپه وکړه. یو علاقې ته لاړم، د یو جن په بلډینګ کې مې شپه وکړه. یو علاقې ته لاړم، یو پیري په هوټل کې مې روټۍ وخوړله. دغه سوچ د پیریانو نشته، دا د انسانانو سوچ دی. بلډینګ وې 10 چته وې، 20 چته وې، 100 چته وې، په سونو چته وې. دا د انسان عزتمند یو سوچ دی. او د خپل رهایشګاه دپاره، د خپل مسکن دپاره دغه انسان چې کوم دی عزتمندو قسمه قسم فکرونه کوي، قسمه قسم سوچونه کوي. خوراک مې خوي، سکاک مې خوي. نن سبا خو د دې دپاره کمپنۍ جوړې دي، د دې کمپنۍ دي ته به خوراک څنګه کوي، د هغې یو کمپنۍ هغه راوغواړه، هغو ته فلانکې قسم شی پخوم. غوښه څو قسمه پخېږي، تا ته وایي چې غوښه 30 قسمه پخېږي. دا ودونه چې وي، ودونه په دې ودونه کې خلک دا راغواړي طباخ چاول پاخه کا، 2 قسمه پاخه کا، 3 قسمه پاخه کا، 4 قسمه پاخه کا، غوښه پاخه کا. موجوده دور کې خود دې د پاره خپل کمپنیانې جوړې دي. د انسان دا یو سوچ دی. دا یو سوچ، یو فکر دی. یو ځل د ایران بادشاه هغه هندوستان ته راغی او د هندوستان د بادشاه میلمه شو. د هندوستان بادشاه خپل طباخ او باورچی ته وویلو چې نوې قسم خوراک تیار کا، په یو نوی ډیزاین کې، نوی رنگ کې، نوی سانچه کې، قالب کې، نوی طرز و انداز سره. او د ایران د بادشاه میلمستوب وکړه. پوهېږې خبره باندې؟ هغه طباخ ورته وویل صحیح ده، د ایران بادشاه مهمان خانه کې ناست دی، د روټۍ ټیم شو. د هندوستان د بادشاه د طرفه داغه میلمستوب کېدلو. هغه طباخ او باورچی د میخ یو سر راوړ، د میخ سر یې کټ کړی دی، د هغې نه وینې څاڅي. او د هندوستان بادشاه ته یې راوړلو چې ستا د میلمه دپاره ما دا تیار کړی دی. د هندوستان بادشاه ته یې قمقله، دا خو د میخې سر دی، وینې تې څاڅي. دې سره هغه څه کوي؟ هغې بادشاه دې کې دننه خوراک او رسکاک دی، دا ټول خوراک او رسکاک دی، خو شکل ورته ما داسې ورکړل دی. د هندوستان بادشاه ورته وی دا په رومال کې بند کا او د هغه کمرې ته یوسه. هغه طباخ هغه د میخې سر یو کپړه کې را بند کو او د ایران بادشاه کوم مهمان خانه کې ناستو، د هغه مخې ته یې کېښودو، هغه څادر او رومال یې کولاو کو. هندوستان بادشاه چې ولیدلو هغه ته وایي ته خو ډېر بې تهذیب ای، بې ادب ای، ستاسو بادشاهان دا خوراکونه کوي، د میخې سر دی او وینې تې څاڅي. دغه باورچي ورته وایي زمونږ بادشاه
ستا مهمان نوازی کړل په دې سره ضیافت کړل دې میلمستوب کړل دې دایره لګلې دې ناغوی دا د خوراک دی دا خو د میخي سر دی هم دی په وینې باندې سور دی دا باورچي ورته وي ته یې وڅکه هغه چې لږ ونې وڅکلو د هغې ډېره ښه ذایقه وه د څرمنې شکل چې ورته ورکړی د هغې جدا ذایقه وه د هغه ښکرو شکل چې ورته ورکړی هغه جدا ذایقه وه خوراکو قیمتي خوراکو غاښونه د کوم شي نه جوړ کړي د هغې جدا ذایقه وه د ژبې شکل چې ورته ورکړی هغه جدا خوراکو د میخې په دې سر کې قسمه قسم خوراکونو حقیقت کې دا د میخې سر نه خوراکونو هغه ډېر متحیره شو ته خو ډېر قابل سړی نه کمال دې کړی دی ما خو ټوله دنیا لیدلې ده دې طریقې باندې چا خوراک تیار کړی نه دی دا د انسان یو سوچي چې قسمه قسم طریقو باندې ما خوراک تیارولې ما پخولې ما خوړلې او ډېر حده پورې په دې کې ترقي وکړله عربو هغو خو روغ اوښ پخوي او چا نه مې اورېدل دي په اوښ کې دننه بیا بیزه ایښي هغه بیزه پکې هم پخېږي څه کېږي دننه پکې هغه بیزه هم پخېږي د انسان د ترقۍ یو سوچ د خوراک او رسکاک کې دا د انسان عزتمند یو عقلي زندگی ده خو د دې سره سره د انسان یو ایمانی زندگی ده څه ده ایمانی زندگی مخکې زندگی د انسان هغه حیواني زندگی وه بیا شعوري زندگی وه دریم نمبر کې عقلي زندگی وه څلورم نمبر کې ایمانی زندگی ده انسان چې ترقی کوي هغه په ایمانی زندگی باندې کوي په کومه زندگی کوي ایمانی زندگی باندې عقلی زندگی باندې تا خپل کور جوړ کو په دې ترقی نشي کولای خپل بنگله دی جوړ کړه په دې ترقی نشي کولای خپل موټر دی جوړ کو په دې ترقی نشي کولای خپل جهاز دی جوړ کو په دې ترقی نشي کولای انسان چې کله هم ترقی کوي هغه ایمانی زندگی باندې کوي عزتمندو په یو دور کې قیصر او کسرا فارس او روم دو عقلی زندگی باندې ډېره ترقی کړو ډېر شی نه جوړ کړو قسمه قسم طریقو باندې او د زمانی انجینران غټ انجینران دا غو سره د زمانی دنیوي تعلیم یافته خلق دا غو سره خو چې کله په مقابله کې صحابه کرام رالو او صحابه کرام سره عزتمند غټ بلډنګونه نو چې کله د قیصر او کسرا په مقابله کې رااله وي تس نس کړو سېکړو تس نس کړلو یو زمانه کې د چین او د روم د انجینرانو په یو ځای کې بحث شو د چین انجینرانو وی چې موږ غټ انجینران یو او د روم صناعین ویل چې نه موږ غټ صناعین انجینران یو د زمانی بادشاہ ته لاړو هغه بادشاہ ته ویل وی د دوه هم دا دعوه ده چې زمونږ انجینری هغه ډېره فایقه ده ډېره وړاندې روانه ده موږ هم دا ویو چې زمونږ انجینری ډېره مخې ته روانه ده بادشاہ ته فیصله وکړه هغه بادشاہ ورته ویل
چې زه به تاسو ته یو محل درکم، یو کور، یو کمره، مثلا دا جومات، په هغې جومات کې پرده په هغې کور کې پرده ولګوئ. نیم محل هغه به د چین والا سره وي او نیم محل هغه به د رومیانو سره وي. با په هغې کې ګلکاري وکړئ، انجینري وکړئ. یو میاشت تاسو ته مهلت دی، یو میاشت وروستو کله چې زه دې کمرې ته راشم، زه به منځ کې پرده لرې کړم، د رومیانو صنعت هغه به هم وګورم او د چینیانو صنعت هغه به هم وګورم. هغوی صحیح ده، انسان چې کوم شي ته توجه ورکړي هغې کې ترقي کوي. بادشاه هغو ته یو غټه کمره ورکړه، هغې کې پرده ولګوله چې یو بل ګوري نه. یوه میاشت پوره شوه، هر یو د خپل مهارت په زور باندې ډېر ښکلي ښکلي شیان جوړ کړي وو. یوه میاشت وروستو بادشاه ته خبر ولېږه راشه. بادشاه لاړ، کمره کې داخل شو، د رومیانو د چینیانو چې کومه پرده لګېدل وه هغه یې منځ نه لرې کړه. چې لرې کړل د چینیانو هغه طرف یې وکتلو، هغو په سنگ مرمرو کې، په سیمټو کې، په شیشې کې ډېرې زیاتې ښکلې ګلکاریانې کړې وې. عجیب عجیب طریقې سره بادشاه ډېر متحیره شو او ډېر متاثره شو چې کمال یې کړی دی یو انسان د شیشې نه، سنگ مرمرو، ماربلو نه، د سیمټو، د لرګي نه، د اوسپنې نه داسې داسې شیانې جوړولی شي. د هغې طرف نه د رومیانو طرف ته متوجه شو چې رومیانو کومه کاریګري کړله، چې وایي کتله په حق طرز باندې رومیانو کاریګري کړې وه. کوم شی چینیانو جوړ کړی هغه رومیانو جوړ کړی و، کوم رنګ چینیانو لګولی و هغه رومیانو لګولی و، کوم طریقې سره هغو کاریګري کړې وه هغې طریقې سره دو کړې وه. بادشاه ډېر حیران شو چې هغې کاریګرۍ کې او دې کاریګرۍ کې فرق نشته. او بیا بادشاه غصه شو چې ما تاسو ته ویلي د یو بل نه پټ کار کوئ، تاسو یو بل ته کتلي دي، په هغې طریقې خو کړی دی. اوس په دې کې زه څنګه فیصله کوم چې د چا کاریګري ښه ده؟ هغه رومیانو قسم وکړلو او چینیانو قسم وکړ چې بادشاه موږ یو بل لیدلي کتلي نه دي. نه هغوی څنګه خو لیدلي نه دي چې کوم کار تا کړی دی هغه کار دو کړ دی. چینیانو مریان شو چې عجیبه خبره ده، په کومې طریقې سره کوم شی موږ جوړ کړی دی هغه دو جوړ کړی دی. نو هغو د رومیانو نه تپوس وکړو چې تاسو موږ لیدلي وو؟ هغه وایي نه. بیا دا تاسو څنګه څه کمال کړی دی چې څنګه موږ په کومې طریقې سره په کوم ځای کې څه جوړ کړي دي هغه تاسو جوړ کړي. رومیانو ورته وویل موږ څه شی نه دی جوړ کړی، خو موږ خپل کاریګرو ته ویل چې دا مخامخ دیوال صفا کوي او دومره صفا کړي چې مکمل شیشه شي، آینه تی جوړه شي. څه جوړه شي؟ مکمل آینه. نو دی چینیانو چې کوم مصنوعات جوړ کړي دي، کومه کاریګري کړل ده، نو زمونږ دا دیوال آینه ده، دی به ټول ځان ته راکاږي. نو ستاسو دا حقیقت دی، زمونږ د عکس دی. بادشاه ډېر حیران شو چې کمال یې کړل دی، د دیوال د آینه جوړه کړل ده. چې کوم کار چینیانو کړی په کوم طریقې سره
اق ټول رنگونه رومیان راخلیو ځکه د دیوال نه آینه جوړه کړې وه بادشاه ورته ویل دی رومیان وګټله د هغې زماني کاریګري دومره اعلی وه خو چې کله صحابه کرام په مقابله کې رالو عقلی زندگی سره چینیان چین روم فارس قیصر کسرا وړاندې وتلیو صحابه کرام واړه واړه کورونه زمنګ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره وړوکی کورو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سجدي ته تللو نو ما بخپې راټولې کړلې داغه د سجدي ځای نه او چې کله به ودرېدله ما بخپې اوږدې کړلې ظاهري طور باندې صحابه کرامو داسې زندگی حضرت عمر په کپړو کې ولس پیوند لګېدلې دي ابو بکر صدیق د بټنو په ځای باندې کیکر غني لګولې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې په میاشتو باندې اور نه بلیږي خود پیغمبر او صحابه کرامو سره ایمانی زندگی وا کله چې ایمانی زندگی هغه د روم او د فارس په مقابله کې رااله د قیصر او د کسرا په مقابله کې رااله هغوی ځان ته راسملولو او د دوه اصوله په هغو باندې له پاسه روانو هغو دو ته سلامي شو ایمانی زندگی کله راشي د هغې په مقابله کې د هغو صناعت د هغو کاریګري د هغو عزتمندو رنګینه زندگی هغه د ایماندارو خلقو مقابله نشي کولی نو دی عقلی زندگی پس بل را روانه ده ایمانی زندگی ایمانی زندگی هغې ته وایي چې انسان کوم یو کار کوي اولی تلی چې زما رب په دې باندې خوشحالیږي که خفه کیږي زما پروردگار زما مربی زما خالق زما رازق زما آغا محسن اور منعم چې بشمار احسانات ما باندې کړي دي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا هغه په دې کار باندې خوشحالیږي که خفه کیږي د جمعې ورځ ده دوه وروڼه راووتله یو ورور وایي زه جومات ته ځم چې الله په دې باندې راضي شي بل ورور وایي زه سنیمې ته ځم ځکه چې زه خپل خواهشات پوره کوم ایمانی زندگی د جمعې په ورځ باندې د مونځ په ټیم باندې د حج په ټیم باندې د زکات په ټیم باندې د تهجد په ټیم باندې د نیکو اعمالو په وخت کې ایمانی زندگی ته د الله رضا ته راکاږي عقلی زندگی هغه ته خواهشاتو ته راکاږي صحابه کرامو چې ترقی کړې وه هغه ایمانی زندگی په بنا باندې کړې وه د هر انسان دا خواهش وي زما خېټه مړه وې ما سره ښه لباس وې ما سره ښه سورلي وې ما سره ښه بنګله وې خوب اور خوراک وې تعیش اور تنعم وې زما دبدبه وې وزارت او منسټري وې زما ډنډه چلیدلې دا د انسان یو فطرت دی ما سره ډېرې پیسې وې واحضرت الانفس الشح په هر یو نفس کې بخل پروت دی ما سره پیسې ډېرې وې صحابه کرامو د ایمان په مقابله کې دا قربان کړیو ایمانی زندگی په مقابله کې هغې ته خیر باد ویلو دې وجه نه صحابه کرام د هغو په لاس کې د قیصر او د کسرا تاجونه راللو هغه یې راخ کړه او هغوی زیر راوستلو ایمانی زندگی وي انسان چې څومره ترقی کوي هغه په ایمانی زندگی باندې کوي ایمانی زندگی دی ته وایي چې هر یو شی ته تلي دې کې د الله رضا ده که دې کې د الله ناراضګي ده یو مسلمان دی یو عیسائی دی مسلمان چې کوم دی عزتمندو هغه ته غوښه کېښودلی شوله عیسائی ته غوښه کېښودلی شوه چې دا غوښه د خنزیر ده مسلمان یې نه خوري زما رب دا حرامه کړې ده حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر الله مسلمان نه خوري
او عیسائی وي چې دا خو ډېره خوږه غوښه ده ډېره رته غوښه ده او داسې ده داسې ده داسې ده داسې ده داسې ده مسلمان په سخته لوږه کې هم عزتمندو چې د مرګ خطر وي د الله د طرفه بقدر ضرورت بیا هم اجازت شته هغه اسلامي اجازت دی عزتمندو مسلمان ته د خنزیر غوښه کېده مسلمان د خنزیر غوښه نه خوري خنزیر ډېر پلیت حیوان دی خنزیر غول خوري غول خنزیر خوري خنزیر ډېر نجس دی خنزیر کې بے حیايي ده او خنزیر کې هم جنسي ده مذکر د مذکر سره بدکرداری کوي کوم انسان چې دغه غوښه خوري په هغه کې دغه اثرات وي هغه کې څه وي دغه اثرات وي د پلیت اثرات د عیسایانو په نسبت باندې خنزیر د هغو ډېر خوږ خوراک دی نن سبا زمونږ مشران دي څه دي زما خو نه دي الحمدلله ستاسو هم به نه الحمدلله زمونږ د حکمرانانو مشران دي دا مشران دي عزتمندو عیسایت د انسان نه دومره پریز کوي عیسائی زوی د بوډا پلار سره یو ځای یو پلټ کې روټۍ نه خوري پیږئ که نه پیږئ عیسائی یو عیسائی بچی دی یو عیسائی پلار دی دا بچی د بوډا پلار سره په یو پلیټ کې روټۍ نه خوري کومه چمچ چې پلار استعمال کې خولې ته یوسي عیسائی بچی هغه خولې ته نه وړي پیږې خبره باندې د بوډا پلار سره یو ځای نه کینی د مریض پلار سره یو ځای نه کینی د مریض مور سره یو ځای نه کینی انسان د انسان نه نفرت کوي زمونږ پړه کې رال چې دا به پاک قومي بل طرف ته مونږ وکتل سپی نسلی او ښځې د هغه سپی ځان باندې ته اچوي بدکاري کوي او د سپي په خوله کې خوله ورکړې وي د سپي جراثیم په ټولو کې سخت جراثیم دي پیږئ که نه پیږئ تاسو به لیدلي که نه سپی نسلی د ښځو او سړو عیسایانو د سپي په خوله کې خوله ورکړې وي ته ورته ووایه ستا پلار ستا په نوعه کې دی ستا د هغه وینه یوه ده ستا د هغه جسم یو دی ستا جسم د هغه د جسم نه جدا شوی دی د هغه په خوله کې خوله ورکړه که نه د پلار په خوله کې خوله نه ورکوي د پلار مستعمل چمچ هغه خولې ته نه راوړي د پلار مستعمل پلیټ هغه لاس ته نه راوړي پلار سره یو ځای نه کیني او عزتمندو بل طرف ته چې کوم دی هغه د خنزیر په خوله کې خوله ورکړې وي د سپي په خوله کې خوله ورکړې وي منګور او ورمارې نسلی وي او هغه څپکۍ را څپکۍ په هغې باندې لاسونه وي پیږې خبره دا دروغ دي که رښتیا دي وایې که نه وایې ویښې ویښې اچې مسلمان چې کوم یو کار کوي دا ګوري یو پلیټ هغې کې غوښه راوړلی شوله مسلمان به دا سوچ کوي دا حلاله ده او که حرامه ده چې کله یو حلال شی مسلمان خوري بیا ورته عزتمندو د پیغمبر د طریقې مطابق لاسونه وینځي سنتو مطابق کینی د سنتو مطابق خوراک کوي مسلمان خپل هر یو قدم اور قول هغه په اسلام باندې تلی د دې د وجه مسلمان چې په یو لاره باندې روان وي اسلامي انداز سره د اسمان فرشتي هم په هغه باندې فخر کوي اسمان فرشتي هم څه کوي هغه باندې فخر کوي نن خو موږ بچو ته کوټ او پتلون واغوستو او دې ځای کې ورته هغه تیزندي ورته واچو څه ورته وایي ټای که نه جي ټای ورته واچو هغه شی ورته کلک کړو او بیا ورته وایي انګریزان چې څنګه په لاره باندې ځي نو داسې ته ځه هغه غریب د سنتو نه خبر نه سبا چې هغه د جهنم لقمه جوړه شي د دې پلار نه به یې خدای تپوس کوي د دې مور نه به یې خدای تپوس کوي د دې کور نه به یې خدای تپوس کوي مسلمان چې کله اسلامی زندگی سر روان شي د هغه یو شان وي مسلمان چې کله اسلامی زندگی په انداز سره پرنګ سره قدم دی د هغه یو شاني زما ستا لباس هغه کوټ اور پتلون نه دی زما ستا لباس هغه کمیس اور پرتوګ دی مطلق کمیس اور پرتوګ نه ښه ارت کولاو په سر باندې ستا یو پګړۍ وي د هغې یو شمله وي ستا درانه تلل وي درانه ویناوي دی وجه د افغانستان طلباء کرام او مجاهدین عظام چې کله هم عزتمندو کینی د دغه کوټیانو پتلونیانو سره د هغو هېڅ حیثیت نه وي د دې مجاهد یو حیثیت وي صحیح ده که غلطه ده وایه صحیح ده که غلطه ستا یو رنګ دی
ستا یو شان دی ستا یو لباس دی ستا یو قدم دی ستا یو قول دی ستا یو اسلام دی ستا یو مذهب دی ستا یو اثر دی ستا په سترګو کې یو اثر دی خو اله دی چې کله هغه اثر خو پیدا کړي که نه څه وکړې هغه اثر خو پیدا کړي که نه ایمانی زندگی باندې بحث کولو مخکې خو ته وې ته چې وړوکی وې تا وې کپړې چې کله غټ شوې عقلي زندگی شروع شو تا وې ښې کپړې کله ایمانی زندگی شروع شوه اوس کله ته کپړې اغوندې کپړه اخلې دا په